وکړه ښه ما له به یو چټ یو جوړه جامې کېړې په غالوانلي ما چې ته ګورې چې زه پیدا شوې یم باندې دې اچولې ګورې باندې په ما شوې ښه ښه صحیح ده ډېره بس ښه اختر ته را ورځې شته خیر دی، جوړه هم د ډېر لالم ښه. او کېړی هم د لالم ښه الله سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه او بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی دی رمضان المبارک کې پیکج ورکوي هر مازدیګر غټې وریجې تقسیموي اوړه ورکوي غوړي ورکوي چیني ورکوي او ورسره چې کوم دی نو عید پیکج کې یتیمانو ماشومانو ته کپړې اخلي د ټولو مخکې لاس اوچت کې او د حضرت خان عیسی صاحب دپاره خصوصي دعا وکړي چې یا الله تی به بچو خوشحاله کړي یا الله تی ورته مور پلار چې کوم دی دغه شانتې ژوندي لري زه د هغه 1,31,000 روپو خبره کوم چې د هغې کې دا یو سیسټم روان شو زه د هغه دوبۍ والا ضرور خبره کوم چې هغه ډېر کومک مونږ سره وکړو او د هغه په وجه یو زنانه ته 24,000 روپو کتابونه میلو شو زه د هغې خوراکۍ خبره کوم چې یو پیره 15,000 را لېږلې وي بیا 27,000 را لېږلې وي 3,000 پکې بل چاله ورکړلې او په هغې کې ما ډېرو خلکو ته هر څه ورکړل نن د 1,31,000 کې ما د 27,000 روپو کتابونه اخیستي دي یو د 10,000 روپو کتابونه مې پکې بل اخیستي دي او 15 مې پکې پکې اخیستي دي په 5,000 باندې 25,000 روپۍ شو د حساب کتاب به کوو دا زنانه مخکې راغلې وه څه موده مخکې او چټونه ورسره وو چټونه اوس هم دا دي کتابونه کې کېښودل او داسې به څوک نه چې ما له کتابونه والي داسې ده که نه ته صاحب مې ویلي زموږ کتابونو ته ضرورت و تاسو دلته چاله ورکړه نو ما کاغذونه راوړو چا راته ووایي چې دوی ورکوي خلکو له د بار نه وله خلک علي امداد راځي نو دوی له لاړه شه دله به والي وستې نه کېږي نو زه رالمه خدای دې ورسره ښه وکړي الله دې وله د دې بدلې ورکړي په دواړه جانو چې موږ له دا کتابونه واغېشتل الله دې د دې بدلې په دواړه الله دې دې بدلې ورکړي دا به حضرت خان حاجي صاحب ته به دعا کې دا قسمت کې وي ګینې کتابونه موږ ډېرو ویډیوګانې کړي د ډېرو خلکو نه راغلي ښه چې تاسو کوم دی مونږ چینی څو بچي دي 15 ژوند څنګه تېرېږي بس ژوند تېرېږي نو ښه تېرېږي چېرته ښه تېرېږي بچي دي څو دي 15 نو ګټي نه نو ټول واړه دي څوک پکې 15 کالو څوک د 10 دي څوک د 14 دي او اوس سکول او مدرسې ته ځي جنکۍ به کې څو دي جنکۍ 2 دي او 3 لکان خو واړه دي د ګټې څوک هم نشته ګټه وټه لکه داسې روژه ماتې څنګه وي بل روژه ماتې لږ شریک کړه هم نو بس کله ښایي چې څوک راکړي او کله ښه نه غوښه دې پخ کړې ده یو ځل روژه ماتې دې ځای ته په لومړي ځل رالې چا درته وویل ګاونډیانو مو هغوی راته وویل ګاونډیانو مې ښه ګرانو کتونکو په دې موقع زه یو خبره کوم دلته کې چې څوک راځي نو منټلي تیاري چې مونږ چاله سم ورکو په ویډیو ورکو سار یو ورور کال وکړو بهر خل بیا مې ولا ویډیو ډیلیټ هم کړه ورزه ډیلیټ کول نه کوم ښه دا یاد ساتئ چې دلته کې راځي کومه زنانه راځي یا دغه راځي هغه د 6,000 روپو سودا یې وړله او یاره دا چل او دا چل ونګا په بنګا باندې نو موږ به دغه انګا بنګا نه دلته کې څوک راځي د مجبورۍ نه راځي منستۍ نه راځي نو او موږ ولې دا ورکو دو نیسه دا چا ونیسه دا موږ په دې ویډیو ورکو په دې ټوله 400 کې چېرته کې چېرته دا پوډ پیکج ویني هغې له ما دا ټینګي ورکړي دا ونیسه ځان سره هغه ټینګي چې کوم دی هغه لاړه ده وګورئ دا زه تاسو ته ښیم چې دا موږ په ویاوي کیلو اوړه دې ورکړله او په ویډیو یې زموږ د کور زنانه راوستې ما یې ښه ما درته وي چې راشه دا واله او دا چې کوم دی که نه دا هغه روجې دي ښه چې ډېر صفت یې کېږي دا واله جي تاسو ځای ښه ناوخته کېږي د باندې شابه او چې ځان دغه کې شابه له ځه ته هم ځه په دې ځای نه به څله دا ونیسه شابه او دا هم والی دا روجې هم درسره والی روجې هم درسره والی ښه څویم ځل دی دی راځي فشه نو اوس خو دې ځل پیل ځل رالم او بله پیره راغلم په روز کال ها خوشحاله دی دې ځای نه ولې نو خوشحاله چې راشو نو تشه هم نه لېږي نو بچیانو له چېرته کپړې پیزار اخیستې شي په روز کال راله اغوښتې اوس بیا به چې راله واخلي سخت کال دې بیا ارمان دی وکړه صحیح ده صحیح ده واله ښه دا ونیسه او دا م ونیسه او دا م ونیسه دا ونیسه
ښه صحیح ده او دا واله ورسرې ماښامې چې کور ته رسې نو لار کې دې نه مسا کوه دې خواله شه ښه دا ځه دا دې له بدله ګاډۍ وکړم بیا ښه او دې له بدله ګاډۍ مو وکړم او څوک په سر رام ولم او خو نه وي نو خیر دی بیا به چېرته یوسې ښه تاسو څه ځل دي زموږ لومړی ځل دی او چې پروس کال راغلی څه کال یې لومړی ځل باندې پروس کال قیسو که څه سرته ملو شي کپړې ټولو ماشومانو ته میلاو شوي دو هلکانو شپږ جینکۍ وي او وړه میلاو شوي وو تروړه او غوړي وه چیني او کجوري هر څه پروس کال یې څه کال په لومړي ځل راغلی خوشحاله دي ځای والله هم خوشحاله که الله مې عزتمن که والله دې له ډېر ژوند درکړي خوشحاله اوس الله هم کامیاب که او ګرانو کتونکو بیا څه شو بیا به کې یو لورکۍ هم واده شوه د دې زنانه ذکر مې صرف درته ځکه کوو چې دا ایلب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن دی اوس ډېر خلک وایي زړې ویډیوګانې ایلب خان شیر کوي ویډیوګانې ټیم را سره نشته ما سره یو ایډیټر نشته ښه زه په ځان له ایډیټینګ هم کوم دا هر څه ورکوم او یو را سره کیمرامین دی چې هغه دا هر څه کوي د دوه کسه یو دا نه چې انجیوګانې او هغه له به بېل وړه ورکېدل او پکې بېل چیني ورکې په دې اقرا له څوک وړي نه شي ړه خورم مړه چې ناجیز رانه څوک څه یوسي که نه نو ړه خورمه نو دا چې کوم دی دا واله اورې او دا واله دا ونیسه او دا چې کوم دی نو دا غټې روجې دي او دا چې کوم دی نو دا څه دي دا کچه روجې دي کچه روجې او پخې روجې ښه چې تاسو بیا بس الله رسوي عزت لرونکي او ستاره برکت زمونږ بچو ته کتابونه میلو شو اردو ته مې او بس الله مې عزت وکړه زما بس او د بچو مې ښه تا ته چې کتابونه میلو شوي ورګه دې له دې کتابونه چې کوم دی ما بدل کړله او لږ به چې کوم دی نو موږ به دې له به اوس دا وګوره ښه زه په دې تلو کې چې کوم دی نو خیر دی لږ اولډ به ساتي تا زه خپلو کتونکو ته یم چې لږ اولډ وساتي باقاعده د دې کتابونه موږ چې کوم دی نو بدل شو او بیا ښه ګرانو کتونکو موږ ته پکې دا د سره پته نه لګي ښه موږ ته دا پته نه لګي چې دا څوک د برقه ده دې کتابونه روړ دوبۍ والا روړ چې 4,000 روپو کتابونه دې له اخیستي وو نه هغې کې د پښتو دا دوه مې روړل د دې پکې 1,500 روپۍ رانه په هغې کې زیاتې واخیستې خو دا اردو والا دي نو دې کې ډېر دغه شوي دي خوشحاله یاست ډېره زیاته خوشحاله الله مې عزت وکړه الله بدلې اخر او په دنیا شابه واله ښه شابه په خپل حاله زر زر زه شابه راځئ خوشحاله آبې مونږ خو دلته په لومړي ځل دا کار لکه سخت کار راغلی وو شکر دی هر وخت اوس راځم که نه او زه ډېره خوشحاله یم چې الله شکر دی چې ما ته دلته هر څه میلاویږي او مونږ مور او لور پرې خوشحاله یو الله مې عزت وکړه الله مې ډېره ښه مور ته چې غټې روجې یوسې څه پکې نو زه پرې دا وکړمه چې دغه اوبه پکې واچوو سینې خدای شته که نه او 15 ورځې مې یوړه تا رالې اول یوه ګوته به بیا له دود به راکړې نو بیا به ما یوه پېشمني ته کړه او یوه او چې وړومبي به باندې به مې یوړه نو هغې کې به مو اوبه واچولو نه پېشمني به م شوله ماښامې به م شو الله پاک شته ښه اوس به ځان له دا نورې روجې هم پخې ښه صحیح ده که نه ځه راځه او بس دې دا د اختر له دا سودا ډېره ده ښه ما له به یو جوړه جامې کېړې په رالې وانلي ما چې ته ګورې چې زه پیدا شوې یم باندې دې اچولې ګورې باندې په ما شوې ښه صحیح ده ډېره بس اختر ته راروځې شته جوړه هم د لالم او کېړی هم د لالم ښه خو سودا چې کومه ده نو سودا بس په تا نوره باندې ده ښه دا ولې چې دې روژه کې ډېره راځه شابه راځه ښه دې خوا راشه زما خاوند ښځه تختو دی تاسو ما له هر څه پورې راکړه زما بچو له د هر څه کپړو پیزارو هر څه پورې دی والله ورکړه اوس تاسو بله زه راغلم تاسو بیا ماته وي چې اختر ته 2 ورځې پاتې شي راشئ جامې پیزار به زه والله والمه په خپل ناجوړ هم دا دارو یې راته لیکل دونه بس مې نه کېږي چې ځان دا دارو راوړم دا ناجوړ هم ډاکټر راته دارو لیکل دونه بس مې نه کېږي چې د وینې کمې مې چې ځم نو بس غورځېږم چې ګرځم نو غورځېږم د دې ځای نه خو ښه سوداګانې روژه کې یوړې که نه هر څه مې یوړل تاسو راته یې وړو له به د پیزار هم درکړم جامې به هم درکړم اوس مې درته وي لور مې ویم علم کوي تاسو وي ما له دغه راوړی زه به له کتابونه هم والمه لور د سیم کې علم کوي اوس په لومبۍ درجې ته شي ورکوټې د 9 کالو ده ته چې لومبۍ درجې کتابونه وله وایي صحیح ده راځه دې خوشحاله تاسو جي موږ 5 خویندې ورونه هم نشته د پلار غریب هم ناجوړه دی مور هم ناجوړه ده څه هم نشته تاسو د باجوړ یې څویم ځل دی دلته چې راځئ درېیمه درېیمه هغه ځینې خوشحالې
نو دلته سویم ځل دی دریم ځل دریم ځل ها خوشحاله دي ځای نه ها او د باجوړې ها او دا سره نه یاد لږ بر وګوره مې ها ها سویم ځل دی خوشحاله دي ځای نه یو ځل ها دا دې نو سیم ده کنه ها خوشحاله ولې نه خوشاله ها څو کالونه راځي ها څو کالونه راځي پروس کال نه دا د باجوړ دی ښه او دلته کې راځي د زینوړي د دریم ځل د دې شو چې دی راځي وړي شابه ځه والي شابه راځه مور راځه ای خو راځه الله راځه شابه والي الله شابه هلو نو هارون بیمار دی هغه مدرې ما میاشته او څه کال یې کار د مزدورۍ نه دي دا واړه هغه دي را سره نو څه امداد کولی شي را سره وکړي دا سویم ځل دی دا مړومبي د مخکې در لوړه راکړې دا مې دویم ځل دی ضرورتمند دی راځه شابه راځه بچی را لی بزن له وړي بس ښه تاسو جی کونډه خاون مې مړ دی دغه کوم ځای پچخیل سویم ځل دی دا دویم ځل دلته راځي وړې دي ځای نه سودا خوشحاله دي ځای خوشاله اوس دې دلته سویم ځل شو دی روزه کې دم دویم ځل شو دویم ځل شابه دا وال شابه سودا وال زوی ملک علم کې دویمې درجې ته شو زوی مې علم کې دویمې درجې ته شو کتابونه مې ته راکړه لور د علم کوي دویمه درجه کې ده دویمه درجه کتابونه یې نشته او خاوند مې مړ دی یتیمه ده صحیح ده خو چا روړل نه را تپوس کوه څنګه چې د دې زنانو دا وشو پیژنو یم نه او قسمت کې ول دي خوښه کنه ښه ځه حاجي تاسو हमारा पिंजम का ले چې راځم او سکه مې دا دې مو پیر چې راځم وسر سره لراکې خدای خوشاله کوي راچا کا پنځم کال دی دا پنځم کال دی زنه خوشاله خو خوشاله خو غټي د جرین دال فخیم را کړی د مې دین دال را کړی هغه ټیرو چې خلک وی چټاکه ورکوي دا سکه لازم اخو تنن دا سړی شي بس ملي کو به یمین کړو تر اله را نن نو تړ شي خدای خوشاله خدای باچا کا دا کوم دی دا دفتر سره شابه راځه ها بچی ستا پلار جیل کې دی وی ګوره او روزه ماتې څنګه یا هشتې نه دي ضرورت پکې شته چې درکم څه څه درکم شابه راځه شابه دواګانې هم د تک عزت ته ده تاسو زه کونډه یم دوه بچي مې دي نو ښار نه راځم دلته اوسم څو کالونه راځي دا درېیم کال مې شو راځم نو دا اوس مې څلورم ځل شو چې دلته راځم په دې روژه کې ولې دروغ یم د دې حق نور به نوړې ښه کونډې په هغې دې موږ خیال ساتو درکړي چې ګټې وټې رسه نشته نو لږ احساس خپل هم پکار دی که نه ښه صحیح ده دې ځای نه چې موږ څوک تش تړو نو بیا پیسې خفه کېږو پې ډېر پې خفه کېږو ډېر زیات پې خفه کېږو راځه راځئ جی تاسو جی دویم ځل دی چې زه راځم په روژه کې پروسه کال هم راغلم دا دویم ځل دی چې راځم او څلور مې لوریانې دي او هغوی جامې کپړې اختر له نشته او دا یوې اوس واده دی دا درېیم ځل دی چې رشتې پسې راځي او زه په جنګ واپس کوم چې ما سره څه نشته چې رشته وشي جاخیز له څوک دغه داسې څوک وي جاخیز له د زنانو سره زما رابطه کیدی شي خو جاخیز څوک وي چې د لور واده شي خپله لور وګڼي نو بالکل رابطه کول شي زه شاوله راشه دې خواته تاسو جي کوم دی نه موږ موجا کورونه غریبانان یو د مولیانو کورونه او جی موږ مې کونډه دا مې مړ دی پردي خدمت پلار دی مړ دی او مور مې پردي خدمت کوي د شوګر هم بیمار سویم ځل دی مور دې بیل راغلی خو د چا څه وس کېږي موږ سره یې وکړل نو بس ډېر به شکرګزار څو وروڼه خویندې موږ تا ته مې ونیوې درې مې وروڼه دي او درې خویندې وروڼه دې ګټي نه واړه دي زما نه کشران شاوله راشه دې خواته غریبانان یو خاوند مې کار روزګار نشته نو څه دراله راکړم دا سویم ځل دی دویم ځل نو ګټه وټه نور څه نشته نو خواري مزدوري نشته به دغه خاوند مې بچي مې واړه دي
تاسو جی ادي خوشي خاوند مې مړ دی کله کله د پنځه شپږ کاله وشو روزه کې دا سیم ځل دی دا دویم ځل دی. دویم ځل خوشاله دي دې ځای نه ولې هر سر ته ملاویږي شابه ضروري موړه او دا غار سوړه خو می موړه پخې موړه غوړی موړه اوړه موړه ځان کوتون کو دا د لفخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله 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 د الله پاک لاک لاک شکر دی چې په دې وخت کې چې یو خو ګرانی زیاته ده یو شوم پړقتیا ډیره زیاته شوې ده خلکو زکاتونه مکمل بند کړي دي خو بیا هم په دې حالاتو کې الحمدلله مونږ چې کوم دی نو خپل کومک او مرسته چې کومه ده هغه جاري ساتلې ده او ورور مې دې خواله شه دې خو خیر دی کوم ځای څه کار روزګار بس کار روزګار یاره چې بدغه کباړ مبر کار کوم خوشاله پکې نو بس څه خوشاله وي پکې بس او بچی دې سو دي بچی مال د خدای درې نو لین نه چلیږي نه لین نه چلیږي دا والا شابه او زه شابه ښه دوا تم پکې کوه ته پکې په دغه کې رالې شابه ښه ته پکې داسې په دغه کې رالې ګرانو کتونکو دا دلته کې دغه رورم پکې راغی او ولاړو امیر جیمی وړي فخیر جیمی وړي لفخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دغه کار دی او دا هغه رب په ما باندې احسان دی دا هغه لونډو لپاره دا سرپرایز دی چې هغه کمنټس کوي او کنځلې کوي خیر مال ډېره خندا راشي زه د الله پاک دومره شکر ادا کوم چې یا الله چې به یو زه خو یم که نه چې د هغوی هغه مصروفیات او مشغولتیا په ما روانه ده وخت نشته دونه ویډیوګانې را سره جمع شوي دي ډېر خلک اوس دا پروپیګنډه خوره کړې چې لفخان شیرپو زړې زړې ویډیوګانې چې موږ د نویو نه نوزګاري ګو نه زړو نه بس اوس دغه شو انشاءالله دا سلسله مخ وړاندې بوځو په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې ضرور سره مرسته وکړئ په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی رابطه وکړئ مننه خوشحاله او آباد اوسئ